سلامونه. نن یو ځل بیا ډېرې ژورې او په زړه پورې موضوع ته راغلی یو. زموږ د اوریدونکو لخوا ځینې سرچینې رالیږل شوي چې د متی، لوقا او پیدایشت له کتابونو څخه دي او یو ډېره عجیبه ادعا کوي. دا وایي چې د انجیل کیسې یوازې تاریخي پیښې نه دي بلکې د یو لوی او پټ کوډ یوه بهره ده. هو سلامونه. دا واقعاً یو ژوره موضوع ده او لکه څنګه چې دی ویل دا د انجیل لوستلو ته په یوې کاملاً بلې زاویې کې تللی دي. د دې نظریې پلویان وایي چې هیڅ شی هم تصادفي نه دي. هیرا شمیرا، هیرا روزا او هیرا کیسه د یو لوی انځور یو وړه ټوټه ده. لکه یو لوی پزل. بالکل یو لوی پزل چې ټولې برخې یې له یو بل سره تړلې دي او یو واحد پیغام وړاندې کوي. خې نو زموږ د نننې سپړې نه موخه به همدا وي چې هڅه وکړو د کوډ مات کړو. موږ به وګورو چې دا متنونه څنګه د عیسی مسیح د خدمت یوه جمله نن سبا او بل سبا د انساني تاریخ لا یو 2000 کلن مهالویش سره تاړي. دا یوه ډېره لویه ادعا ده. نو راځه چې وګورو دا تفسیر څومره ټینګ دی. درسته ده. خې نو د دې پزلې نمبرې ټوکا زما په فکر د عیسی مسیحا هماغه خبره ده چې په لوکا انجیل کې راغلی. هغه وایي نن او سبا ز پیریان وباسم او ناروغان روغم او په دریم ورځ به زه بشپړ شم. په لومړي نظر خو دا د 3 ورځو عادي خبره ښکاري نه؟ هو بالکل. خو سرچینی وایي چې دلته خبره تر دې ډیره جوړه ده. د دې ټول تفسیر بنیاد په دې نظر ولاړ دی چې په انجیل کې یو ورځ کله کله لزرو کلونو سره برابر غنل کیږي. دا مفکوره په خپل له انجیل څخه اخیستل شوې. نو کله چې موږ د پیدایش د خلقت او ور روزي لولو دا سرچینه وایي چې دا په حقیقت کې د انساني تاریخ او زره کلنې دورې د اشاره ده. او یو کهانی اونی نو لکه څنګه چې خدای په شپږو روزو کې نونه پیدا کړه او په عمومي آرام وکړو نو د انسانیت تاریخ هم په شپږو زره کلنو روزو کې خپل مسیر طے کوي او په عموما زره کلنو روز کې آرام ته رسیږي. دقیقاً همداسې. دا یو ډېره لیا مفکوره ده. خې دا مهال ویش څنګه جوړ شوی به؟ د مهال ویش په دې ډول دی. له آدم څخه تر ابراهیم پورې شاوخوا 2000 کاله دا د خلقت لومړی او دویم روز ګڼل کیږي. صحیح ده. بیا له ابراهیم څخه تر عیسی مسیح پورې نور 2000 کاله چې دا بیا دریم او څلورم روز ده. نو د دې تفسیر لمخه عیسی مسیح د څلورم زریزه په پای کې یا د څلورم ورځې په پای کې نو نیت راځي. سمدا. نو کې عیسی د څلورم روزې په پای کې راځي نو د هغه خبره چې نن سبا او بل سبا به زما کار وی په حقیقت کې د تاریخ وستیو 3000 کلونو ته اشاره ده. دا خو د هغه د 3 ورځنی خدمت پړاره زموږ ټول تصور بدلوي. هو دا د دې تفسیر مرکزی ټکی ده. نن هماغه چلورم روز دا چې هوا پکې راغلو. سبا پنځم روز یا پنځم زریزه ده او بل سبا یا دریم روز چې هوا پکې بشپړ کیږي ششم روز یا ششم زریزه ده. په دې توګه د هغه لند خدمت د یو 3000 کلن پیلامه ګرځي. دا خو د مغلوش لو بزر پوری نقشه شوا. خدا یوازې شمري دی. راځه چې وګورو په دې ورځو کې څه پیښیږي. لندن څخه یې پیل وکړو چې توای د خلقت څلور مورزاده. په پیدایش کتاب کې په څلور مورز خدا لمر سپوږمی او ستوري پیدا کړي تر سورانا او تیارا له یولبه جلا کړي. دقیقاً. او سیاله دې سره وتړه په څلورم نظریه کې څوک راځي؟ عیسی مسیح. او هغه ته په یوحنا الانجیل کې سویل شوی د نوري رڼا. لکه څنګه چې د متی په انجیل کې راغله هغه خلک چې په تیارا کې ناستو یو لوی رڼا یې ولیدله. نو د دې تفسیر لمخه د څلورم روزې فزیکی رڼا یعنی لمر د څلورم ذریعہ کې روحاني رڼا یعنی مسیح یو نشه دی. دا خو یو ډېر ښکلی سمبولیک تړاو دی. هو سمدا. دا اړیکې خو ډېرو روشنا ښکاري. رڼا د رڼا په مقابل کې خو اوس رازو سباتا چې پنځم ورځ دی په پیدایشت کې به دې ورځ خدای و پرمایل چې اوبه د ژوندیو موجوداتو ډکی شي او مرغان دې په هوا کې والوزي. نو ماهیان او مرغان پیدا شول.
سرچینې دا ورځ له بپتسما یا تعمید سره تړي دلته ز لګه ګنګا شو له ماهیانو او مرغانو څخه بپتسما ته ټوپ وهل دا یو څه لرې اړیکه ښکاري دا دواړه څنګه سره نښلولی شو دا یو ډیره ښه پوښتنه ده ځکه چې دلته سمبولیزم لږ څه پیچیده کیږي اړیکه په خپل د اوبو په مفهوم کې نوښته دی په انجیل کې اوبه دوګونی معنی لري له یوې خوا دا د ګډوډۍ ازمایښت نه او حتی د شر د ځواکونو نښه ده فکر کوه سمندر تل یو ناچرګند او خطرناک ځای ګڼل شوی په ځینو کیسو کې لوی شاماران په اوبو کې اوسېږي لکه د یونس کیسه چې لوی کې هغه تیر کړو بالکل خو له بلې خوا له همدې خطرناکو اوبو ته تیرلی د ژغورونې او پاکوالي نښه ده د نوح کارونی د سیلاب له اوبو څخه وژغورل شه بني اسرائیل له سره سمندر څخه تیر شو او له غلامي نجات ومونډه سیده نو په بپتسما هم په سمبولیک ډول لمرګ یعنی ګناه څخه ژوند یعنی نجات ته د تیرېدو نشانه ده چې د اوبو له لارې ترسره کیږي اها پنځمه ورځ چې اوبه پکې له ژوندیو موجوداتو ډکې دي د دې دواړو مفهومونو استازیتوب کوي د دنیا سمندر چې له ازمونو سره جګدي او له هماغه اوبو څخه د ایمان له لارې د ژغورنې امکان اوس پوه شوم نو پنځمه ورځ داسې ده لکه یو لوی سمندر چې هم پکې خطرونه لکه د شیطان ځواکونه شته او هم د خلاصون لاره یعنی بپتسما دا د انسان د روحاني سفر ډګر دی خو دا خو ډیره جوړه شو نو اوس رازو د اوج ټوکی ته بل سبا یا درېمه ورځ چې د خلقت له ششمې ریزې سره سمون خوري دلته څه پیښیږي په شپږمې فرض دوه لوی کارونه کیږي لومړی وچه زمیکا له اوبو چاره ورکړيږي دوهم خدای انسان په خپل شکل او صورت پیدا کوي ترڅو پر زمیکا او نورو مخلوقاتو وکمن شي دا د خلقت د پروسس اوج دی نو په سمبولیک ډول په شپږمې زریزې کې هم باید داسې یو څه وشي له اوبو څخه د زمیکې راوتل څه معنی لري مطلب دا دی چې له ګدروړې او یا ازمنونو د کینرۍ یعنی اوبو څخه یو ډله خلک را څرګندېږي چې له نننۍ څخه جدا دي دوی لکه وچه زمیکا دي اها دا هغه خلک دي چې د سرچینو په وینا د خدای کلام یعنی تخم یې منلې او میوه یې نیولې دوی د خدای په شکل جوړ شوي دي نه یوازې په فزیکی توګه بلکې په روحاني توګه هم نو دوی د نړۍ په منځ کې زنده کوي خو د نړۍ برخه نه دي بالکل او دا د بشپړتیا سره څه تعلق لري چې عیسی یادونه کوي هغه وایي په درېیمه ورځ به بشپړ شم د دې تفسیر له مخې د عیسی بشپړتیا د انوي پیروانو کې مناقصه کیږي کله چې دا خلک چې د خدای په شکل دي خپل روحاني بلوغ ته ورسیږي نو دا غب کار پښپړیږي سرچینه دا د لومړی قیامت سره تاړي یو لحظه لومړی قیامت ما خو تل فکر کراوه چې قیامت یو لویه پیښه ده چې په پای کې ټول خلک راژوندي کیږي دا لومړی شمانی لري آیا دا کومه ځانګړې ډله ده چې له نورونو مخکېزي هو د دې تفسیر لمخه د قیامت یوازې د شهیدانو او هغو وفادارو شاهدانو لپاره دی چې تر پای په خپل ایمان کلک ولاړ وو دوی د انعام په توګه لومړی راژوندي کیږي سرچینې وایي کله چې د دې خلکو شمار چې په ځینو متنونو کې 144,000 یاد شوی پوره شي نو د شپږمې ورځې کار بشپړیږي او د عیسی ماموریت خپل اوج ته رسیږي واه نو دا د هغه د کار بشپړتیا ده هو دا خو یو ډیر منظم او پیچیده جوړښت دی لرنا څخه اوبو ته او له اوبو څخه بوشزم کی او د خدای په شکل انسان ته خو سرچینی یو بلا کیسه هم دی راکاروي ترسو د خبرې نور هم روشنا کړي د قانا د واده کیسه دا یو ډیره مشهوره کیسه ده دا څنګه لبې ټول محل ویش سره تلې کیږي د کانا د واده کیسه د دې پزل یو ډیره مهمه ټوټه ده لومړی ټوکی دا دی چې په یوحنا انجیل کې په خپل لیکل شوی چې دا واده په درې مرز تر سره شو دا په خپل د شپږم ورځې یعنی د عیسی وړي سره یو مستقیمه اړیکه ده سمدا نو د وخت اړیکه خوشته خو په کیسه مندر سدي چې لدیم حلويش سره مرتکوي په دې واده کې د پاکوالي د اوبو شپږ ډبرینی منګي شتون لري د سرچینو په وینا د شپږ مونږی د انساني تاریخ د شپږ زره کالونو استازو کوي
هر مونږی زر کال دی. ته رښتیا وایې نو دا چې هلته شپږ مونږي وو دا یوازې یو تصادفي تفصیل نه وو، دا په حقیقت کې د تولې تاریخ یو کوډ شوی سمبول وو. دا خو د تولې کیسې معنا بدلوي. د دې تفسیر لمخه بالکل همداسې ده او کیسه نور هم په زړه پورا کیږي. عیسی ته ویل کیږي چې شراب خلاص شوی دي. هغه خادمانو د امر کوي چې د شپږ مونږی له اوب ډک کړي تر خولې پورا. کله چې شپږ زره کاله تقریبا پشپړ شي یا په سمبولیک ډول کله چې مونږی تر خولې ډک شي نو عیسی دا اوبه په شرابو بدلی وي. او د اوبو په شرابو بدلیدل څه معنی لري؟ اوبه دلته د خدای د پخوانی کلام یا شریعت استازاوت کوي. دا په کوینکوي خو کافی نه وي. شراب د عیسی د وینې د هنګي قرباني او د روح القدس نشانه ده. دا یو نور ډیر قوي او ژونده شی ده. دا غوره شراب چې د شپږ زره کالونو په پای کې را څرګندېږي د دې لپاره دی چې همغه د شهیدانو او وفادار شاهدانو ټولګه همغه نه وي د واده د لوی ملمستیا لپاره چمتو کړي. نو د شپږ زره کلونو تاریخ داسې دی لکه یو اوږدې کوژده او د شپږمې روزې په پای کې دا معجزې د واده لپاره د وروستۍ چمتووالي په څیره ده چې له هغې وروسته د واده ملمستیا پیلیږي، کوم چې هماغه اوماروز یا د 1000 کلونو د آرام پاچاهشاهي ده. دا خو ډېر روښانه انځور وړاندې کوي. او همدا سمبولیزم په بل کیسې کې هم لیدل کېږي. د سامرې ښځې کیسه چې عیسی ورسره د څاه ترڅنګ خبرې کوي. صحیح ده. هغه شخه پنجې میړو نه لرل او هغه چې اوس یې لري ششم دی خو رښتینی میړه یې نه دی. سرچینې وایي چې د هغې شخه ناسم میړونه د شیطان تر واک لاندې د شپږ زره کلونو نشانې دی. په دې ټوله مودې کې انسانیت لخ پر رښتینی زوم څخه جلا و. عیسی خپل ځان د هغې د اومم او رښتینی زوم په توګه وړاندې کوي. نو د سامرې ښځې شپږ میړه او د قانا د واده ششمنګې دواړه یوې خبرې ته اشاره کوي، یعنی د شپږ زره کلونو تاریخ چې د یو نوې اومم پړاو په درشل کې دی. دا خو داسې دا لکه لیکوال چې په ټوله کیسې کې ورته نشي پر حصې وي. بالکل. خو مونږ د دې کو ډېرې برخه سره وتړلې. د 2000 کلونو مهال ویش، د خلقت له ورزو سره اړیکه، د قانا د واده سمبولیزم، خو اوس هغه لویه پوښتنه د دې ټولو مطلب څه دی؟ ولې د دوره مهمه ده؟ د دې ټول پیچلي او منظم پلان وروستۍ موخه څه ده؟ دا د ټول بحث تر ټولو مهمه پوښتنه ده. د دې ټول الهي پلان موخه په ځانګړې دوره لې په شپږمې ویزرې په پایا کې د لومړي قیامت پیښېدل یوې لوی کیهاني محکمې ته د ځواب ورکولو په خیره ده. دا د یوې ډېر پخني ادعا د ردولو لپاره دی. کومه ادعا؟ د شیطان هغه ادعا چې د ایوب په کیسه کې په ډېر وضاحت سره راغلی ده. شیطان خدای ته وایي چې انسانان یوازې ته پرسنی ګټې او انعام لپاره ستا عبادت کوي. کته له هغوی څخه نعمتونه واخلي او په مصیبت یې اخته کړه نو دوی به سمدستي له تا څخه مخ واړوي. په حقیقت کې شیطان ادعا کوي چې د خدای حکمونه غیر عملی دي او هیڅوک نشي کولی شي په بشپړ توګه د هغې اطاعت وکړي په ځانګړي دور د سختي په وخت کې. او دا شهیدان او وفادار شاهدان هنګ دا ادارت کوي. د دای ژوندو او په خوندري ډول د دای مرګ دا ثابت وي چې د خدای سره مینا او د هغه اطاعت د هر ډول ځاني ګټې، انعام او حتی د خپل ژوند سره هم لوړ دی. دای په خپل عمل سره ثابت وي چې د خدای حکمونو د عملي کېدو وړي. نو دوی د شیطان ادعا دروغ ثابتوي. هو، د دې قرباني د خدای د حکومت د حقانیت لپاره یو نه ماتېدونکی دلیل ګرځي. نو د ششمې روزې په پای کې د دې یو سرلشوي هزارو کسانو بشپیدل یا یو شمر نه دی، بلکې دا د یوې محکمې لپاره د کافي شواهدو راټولل دي. کله چې دا شواهد بشپړ شي نو د قضاوت لپاره یو روښانه او عملی معیار راونځتېږي. اولایي حکومتونو نور یازي یو لړ قوانین نه دي، بلکې یو لړ دا چې د انسانانو لخوا په عمل کې ثابته شوې ده. په دې سره د خلقت لپاره د خدای پلان خپل هدف ته رسیږي او د آرامه اومې روزې یعنی سبت ته لار هواروي چیرې چې د خدای اراده په بشپړ توګه ترسره کیږي او د شیطان د ادعاو لپاره نور هیڅ ځای نه پاتې کیږي. نو پلندیز کې مو ولیدل چې څنګه یو ساده جمله نن
سبا او بل سبا په یو 3000 کال پلان بدلیږي د پلان د خلقت لورستیو 3 ورو سره تړاو لري سلورم ورځ د رانا یعنی مسیح راتغ و پنځم ورځ د ازمایښو او پاکوالي له اوبو یعنی بپتسما څخه د تیرېدو دوره و او شپږم ورځ د ګډو ډیر نونی نری لمسخه د خدای په شکل د انسانانو راځرګندېدل دي چې په پای کې د واده له یوې میلمستیا سره پای ته رسي چې د آرام نوې دوره پیلي وي. هو او اصلي ټوکی دا دی چې دا تفسیر تاریخ ته د تصادفي پیشو د یوې لړۍ پسترګه نه ګوري بلکې دا د خدای پلان یو منظمه او دقیقه سپړنه غني. په دې نظر کې هر تفصیل د خلقت لورزو نیولې د واده تر منګیو پورې یو جوړه او تړلې معنی لري. د هر څه د یو لاج هدف په لور روان دي د خدای د حکومت د حقانیت ثابت ول. د پای په لپاره یو پوښتنه چې زما په ذهن کې ګرځي د سرچینه د دې تاریخي پړاوونو د بشپړېدلو لپاره د یو مشخص شمر شهیدانو او شاهدانو په پوره کېدو ډیر ټینګار کوي. دا یو عجیبه پوښتنه راپورته کوي د الهي مهالویش او د انسان د اراده او عمل ترمنځ څه علاقه ده. آیا وخت په خپل ټاکلي مسیر روان دي او دا خلک به په هر حالت کې پیدا کیږي که د مؤمنانو انتخابونو قربانیو او عملونه دي چې په حقیقت کې د تاریخ او الهي پلان اقربي مخ په وړاندې